چې ما ته بله ورځ یو ګیدړ دمکي راکړې ده چې سمنټ فیکټرۍ نه لرې ګرځه دلته به سر وخورې. زه دا ټول لکي مروت خاورې بچیانو نوجوانانو ته وایم چې موږ خو وتلي دغه پاره یو چې موږ په دې لارې چې سر وخورو او موږ ته شهادت میلاو سي. دا یې موږ مطلوب او مقصود ده. نو دا ګیدړ ته زه وایم چې ګیدړه چې موږ څه وخت دا خړو اوبو چې خدای پاک کامیاب کي بیا دې نه بعده موږ فورا سمنټ فیکټرۍ ته در روان یو او سمنټ فیکټرۍ چې به موږ هلته سمنټ فیکټرۍ مخته به انشاءالله درته ولاړ یو. بیا به ګیدړه ته راځې تیاري کوه دمکیانې مه کوه بیا به هلته ګورو سره. بسم الله الرحمن الرحیم. د لکي مروت خوږو ورونو تورسرو السلام علیکم ورحمت الله. زه نن یو ډېر په اهم موضوع باندې تاسو سره مخاطب یم. دا موږ مروت بیټني قومي تحریک حقوقو دپاره الله پاک لټولی ده. ایګه حقوقو چې پیله حق دا ده چې موږ ازادي غواړو. دوم حق دا ده چې موږ په خپلې خاورې باندې امن غواړو. دریم حق دا ده چې موږ خړې اوبه غواړو. څلورم موږ چې کوم بیټني ګیس ته پوهېږه چې خپل عیني حق غواړو. او پنځم چې کومه د براعظم ایشیا ټولو نه غټه سمنټ فیکټرۍ ده لکي سمنټ فیکټرۍ پوهېږه چې خپله عیني حق غواړو. دغو حقوقو لپاره دا تحریک الله پاک راپورته کړی ده. الله پاک د تحریک نه د دې خاورې د خوشحالي او د ترقي او د ښکلي مستقبل کار اخیستل غواړي. نو موږ چې دا حقوق غواړو نو دې حقوقو د دې خاورې هغه سیاسي غداران چې 75 سال نه یې دې خاورې حقوق خوړلي دي، د دې خاورې بچو نوجوانانو وینې یې څښلي دي، غوښې هډوکي یې خوړلي دي، نو هغه ته ډېر تکلیف ته پریشاني ده. خو هغه ولې روزې نه د موږ تحریک په لارې چې رکاوټونه پیدا کوي، سازشونه جوړوي او پوهېږه چې دو ځان سره بیروکراسي چې کوم سیول افسران دي هغه ځان سره شامل کړي دي. دا ټول رکاوټونه، دا ټول سازشونه او منصوبې الله پاک موږ ته په خپل فضل و کرم سره اواروي او موږ ته دا توفیق او استقامت راکوي چې موږ ډټ کر مقابله کوو او په مخ روان یو. په دا مو رب ذوالجلال باندې 100% عقیده ایمان ده چې موږ ته به په دا ټولو حقوقو چې کامیابي راکوي. زه به یوه خبره وکړه درته، بریکینګ نیوز، چې ما ته بله ورځ یو ګیدړ دمکي راکړې ده چې سمنټ فیکټرۍ نه لرې ګرځه دلته به سر وخورې. زه دا ټول لکي مروت خاورې بچیانو نوجوانانو ته وایم چې موږ خو وتلي دغه پاره یو چې موږ په دې لارې چې سر وخورو او موږ ته شهادت میلاو سي. دا یې موږ مطلوب او مقصود ده. نو دا ګیدړ ته زه وایم چې ګیدړه چې موږ څه وخت دا خړو اوبو چې خدای پاک کامیاب کي بیا دې نه بعده موږ فورا سمنټ فیکټرۍ ته در روان یو او سمنټ فیکټرۍ چې به موږ هلته سمنټ فیکټرۍ مخته به انشاءالله درته ولاړ یو. بیا به ګیدړه ته راځې تیاري کوه، دمکیانې مه کوه، بیا به هلته ګورو سره. ته دې بدر مجاهدینو میدان ته روځې ګیدړه تا ته دا پته نسته ده چې دا تحریک څرنګې روتلی ده او دا څرنګې په مخ باندې روان ده. دې تحریک باندې خو جوټي اف آی آرونه کټ کېږي، دې تحریک باندې 3 MPO-ګانې لګېږي، دې تحریک باندې قاتلانه حملې کېږي، دې تحریک ته دمکیانې میلاویږي، دې تحریک نوکریګانې ختم کېږي، دې تحریک کاروبارونه خرابېږي، دې تحریک ته قدم په قدم باندې سازشونه جوړېږي،
خو دا تحریک روزانه زور اخلي او هر بچي او هر نوجوانه تورسرې په خولې باندې دا آواز ده چې خړې اوبه غواړو او په زور یې غواړو او پلار به دې راکوي یا نیکه به دې راکوي یا غور نیکه به دې راکوي یا پر نیکه به دې راکوي یا ټر نیکه به دې راکوي. دا دومره زورور آواز ده چې دې ته څوک نسي تم کېدلی. نو دغه ګیدړ ته زه وایم او داسې نوره ګیدړان چې که چیرې دې حقوقو غوښتل جرم وي نو دا جرم به موږ کوو. دا جرم مو کړی ده بیا کوو. موږ به څرنګې دا تحریک مخته نه چلوو او موږ به څرنګې دا قرباني نه پیش کوو دې قوم بچو دپاره. دا خو په موږ باندې رب ذوالجلال له طرفه نه یو غټ فرض ده. دا عظیم جهاد ده او دا جهاد لار موږ خپله کړې ده چې په دې به موږ نه الله راضي کېږي او انشاءالله جنتونه به راکوي. ما بچیان به په کراچۍ چې د سیټانو په بنګلو چې چوکیداري کوي، ما بچیان به په پنجاب چې د چودریانو لیټرینان صفا کوي، ما بچیان به هوټلو سره پیالې مینځي، ما بچیان به مستریانو سره ګریسو ککړي تورې کپړې بیایي، موټرو لاندې به د اړه ساون ورځې تېروي، ما بچیان به په بټۍ چې مزدوري کوي، ما بچیان به ډاټسنو سره کلینډریګانې کوي، ما بچیان به په عربو چې په دوبۍ یا په ابوظبۍ چې هغه سختې مزدوري کوي یا مسافر به وي او کور مور پلار او خواږه وروڼه خویندې میندې آبه زندې پاته وي، ما بچیان به په کتارو چې 10 کیلو داڼې ته ولاړي او منګولې به لګوي، ما بچیان به په بلوچستان چې ملیشې چې 100,000 روپو باندې نوکري کوي روزانه بیا مستلاشونه راري یا جنازې بیا کوو، ما بچیان به په دماکو چې سوځي او وینې بیا تویېږي، ما بچیان به نورو بچیانو په مقابلې چې داسې ګرځېږي لکه ملنګان، ما بچیان به په وجود باندې کښلې کپړې نه لري، ما بچیان به په پښو باندې کښلي بوټان نه لري، ما بچیانو به په جیب چې خرچې پیسې نه وي، ما بچیانو به کښلی موټرسایکل کښلی موټر نه وي، ما بچیانو به کښلی کور او بنګله نه وي او ته به ما ته دمکیانې راکړې. ګیدړه شرم ترته پکار ده، غیرت ترته پکار ده. دا خو د ٹیپو سلطان غوندې چې گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، دغه زندگی نه خو دغه بے غیرتوب زندگی نه خو د غیرت مرګ 100 برخې زیات ده. دا به څوک برداشت کوي چې ما 22-23 کاله نیر باندې خړې اوبه مې نسته ده، ما په لکو ایکړه مځکه غیر آباده پرته ده، ما د بیټنو ګیس پنجاب ته لاړ پیپونه سره پیوس کړل، هلته کارخانې په باندې چلیږي او زه ګیس نه مندوم، ما سیمنټ فیکټرۍ 18,000 کرنال مځکه یې نیولې ده، سرو زرو غرونه یې نیولي دي، په اربو ډالر کراچۍ سیټ وړي او زه به غږ نه کوم. ما په تجوړي روډ چې به 9 کروڑ کمیشن اخلي، ما په ډي ایچ کیو هسپتال په ټراما سنټر چې به په کروڑو کمیشن اخلي، ما په غزني خیل روډ چې به په کروڑو کمیشن اخلي، ما په شادي خیل برټاني روډ چې به په کروڑو کمیشن اخلي، ما په نرسینګ کالج په مځکه چې به په کروڑو روپو غبن کېږي، ما نوکریانې به یو سکیل 1,00,000 روپۍ باندې اوس یو سکیل 2,00,000 روپۍ خرڅېږي او زه به خاموش یم، ما ټرانسفر پوسټینګ باندې به په کروڑو روپو دا سیاسي غداران اخلي، موږ به خاموش یو. ما په دولت باندې به شراب و کباب شي او په ډیایي خانه په پېښور چې او په اسلام آباد چې به رنډۍ په ګرځوي او زه به خاموش یم. ما په دولت باندې به په دوبۍ چې شرابخانو کاروبار کیږي او زه به خاموش یم. ما په دولت باندې به مارکیټونه جوړېږي، پلازې به جوړېږي او زه به خاموش یم. ما بچو په دولت باندې به اسلام آباد چې او په پېښور چې او په ډیایي خان چې او په نورو دوبۍ، ابوظبۍ، لندن او فرانس او په سویزرلینډ چې به
بینکو اکاونټونه ډکي او زه به خاموش یم. دا هیڅکله نسي کېدلی، دا په دې خاورې هر بچي او هر نوجوان او بوډا باندې دا شای منځه روزې حج زکات غونې فرض ده چې دې خلاف په اواز چیږي. انف از انف. موږ رب ذوالجلال نه بغیر مخلوق نه نه ډارېږو. موږه ګولیو نه، جیلو نه، ولاتو نه، تاڼو نه، کچریو نه موږه نه ډارېږو. دې سره خو یې موږه تحریک ته قوت او طاقت میلاویږي. دا خو د موږ تحریک خوراک ته غذا ده. ټول لکي مروت بچیانو او نوجوانانو ته ووایو چې چیکسو د خپلو حقوقو دپاره. نوره خو پرېږده دلته په ټاون چې ویګو ګروپ ته بابوګان دي په کروړو روپو د قوم غوښې او وینې یې وڅښلې، په کروړو روپو کرپشن کوي لګیا دي. ټول ډسټرکټ هیډ کوارټر کمپلیکس باندې 15-16 سال نه قبضه د ویګو ګروپ بابوګان دي. ټولې دنیا ته معلوم دي. په کروړو جایدادونه جوړ کړل. دا د موږ وینې څښي، موږ غوښې او ډوکې خوري. ټولې دنیا ته پته ده چې دا ویګو ګروپ دلته چا چینولی ده. ډیپټي کمیشنر چې کوم یو راځي 100 کروڑ روپۍ نه زیات کرپشن دلته کېږي او وریې. دلته د ما ځینې انتظامي افسرانو د محکمو چې کوم ایچ او ډي دي سربراهان دي دا په کروړو روپو کرپشن کوي او وریې بنګلې او پلاټونه په باندې کوي او بینک اکاونټونه په باندې ډکوي. او زه به خاموش یم. هېڅکله نسي کېدلی. او ګیدړه وار وه، دمکیانې مه کوه په ټلیفون باندې یا په سوشل میډیا باندې. میدان ته روزه چې چیرته دې خوښه وي. سیمنټ فیکټرۍ ته موږ زر تر روان یو. ته به وایه چې سیمنټ فیکټرۍ چې به سر وخورو. دا یو ور بیا درته وایم چې خړې اوبه څرنګې دلته رسي بیا به موږ تا ته سیمنټ فیکټرۍ باندې انشاءالله هلته ولاړ یو او ته به بیا هلته راځې او به ته سیمنټ فیکټرۍ هغه چې ته به سر خورې هغه خبره او بیا هلته ته په میدان باندې کوې. موږ هر قوت هر طاقت ته موږ چیلنج ورکوو چې خپل اسلامي حق، خپل آیني او دستوري حق دا به په موږ په هر صورت باندې غواړو. موږ بیا وایو چې موږ رب ذوالجلال نه بغیر چا نه نه ډارېږو. خړې اوبه به راکوې. 15 اګست ټیم دې سره کړی د ډیپټي کمیشنر صاحب وار وه. ټول ضلع انتظامیه دې وار وي، کمیشنر صاحب بنوال دې وار وي، ټولې ریاستي ادارې دې وار وي چې 15 اګست پورې موږ سره معاهده سلی دی خړو اوبو. 15 اګست پورې موږ خړې اوبه غواړو. که 15 اګست پورې موږ ته خړې اوبه نسلې میلاو بیا به دې نه بعده موږ ورځ مقرروو، اعلان بیا کوو، کفن مو به په سر او ټاون مخ ته به بیا در نه کوو. بیا به نه بیا معاهدې یا نه به مذاکراتي، یا به خړې اوبه یا به شهادتي. بیا موږ تاسو متفقه فیصله ده. ډېره مهرباني، ډېره شکریه.